صرف دا یو سره جنډره چې دا هر ځای کې اواز پورته کوي د خپل قام او د خپل پښتنو. ما سره ارمینه د بل سړی ما سره نه د ما سره محمد خان ګرځیدلی زه به دا کوم قصه کوم ان شاء الله محمد خان له ووټ ورکوم. زمونږ د لپاره د ډیسیبل لپاره چې پاکستان جوړ شوی دی نو په 73-76 سال کې سر د بلایند خلکو د لپاره یا د اني ډیسیبل خلکو د لپاره چا هم کار نه کړی. الله دې هغه وکړي چې زمونږ د ټول پاکستان پکې خیري داسې کس او یا داسې قیادت انتخاب وکړي چې هغوی کارونه کړي وي د هغوی یو ماضي وي د هغوی یو تاریخ وي. شکر وایو موږ عمران خان 3 اپریشنونه کړي او پاتې خط کارت باندې شوي. خوږو کتونکو منصور علي یم او صوبایي اسمبلۍ خلکه 15 شپېته تمره څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 8 فروری په پاکستان کې عام ټولټاکنې دي د دې نه یو 4-5 ورځې مخکې هم موږ په دې حلقه باندې په دې صوبایي حلقه باندې سروې کړی و هغه تاسو هم ډېره کتلې وه. نن ګورو چې نن د دې صوبایي اسمبلۍ د حلقه 15 شپېته محل کې څه پوزیشن دی څه حالات دي نو چېرته مزه موږ سره اوسئ. زما نوم اکبرخان دی د ماجوکي محله شابوړوالو رکندي یم. دا په را روانه 8 فروری باندې په پاکستان کې چې کوم دی عام ټولټاکنې ووټونه دي ته په خپل قیمتي ووټ اچې بالکل دا د صوبایي اسمبلۍ حلقه 15 شپېته حلقه ده په دې کې د مختلفو پارټو مختلفو امیدواران ولاړ دي د خپل صوبایي اسمبلۍ ټیکټ د اوټ په چې کوم دی دا چاله ورکړي یاره ان شاء الله تعالی محمد خان له ورکو او بلکې زمونږ ټول حلقه محمد خان پسې ولاړه ده. موږ د بل شکور خان دا ټول علاقې خفه دي کارونه ماونه نه دي کړي ډېر لوی نظریه کړی دي او موږ چې څومره ګورو نو ټول خلک ان شاء الله تعالی محمد خان محمد خان بس دا حقدار دی اوټ په حقدار لورکې محمد خان بدی حاضرې فیرې ده او د چې څومره هلې ځلې کړي دي بغیر سیاسي دغه تعاون نه نو دا بل شکور خان په وزارت کې نه دي کړي. د دې صوبایي اسمبلۍ اوټ چې کوم دی دا به چاله ورکړي دا به محمد خان لجی محمد خان نه سره نه کتاب څه وجه چې محمد خان لوټ ورکړي یاره جی خبره داره چې یو خو زموږ د کلي سړی وي جنګلوري او بل هر ځای کې موږ سره منډې تړلې لکه موږ دپاره ښه دی لکه سیلاب دور کې خو منډې را سره والي کوژدې ته ورځو هم هر څه ښه برابر دغې ده ټول بازار یې مجي اول خو راته ووایه اوټ ته شته که نشته ووټ خو شته ولې داسې ټوپې هم خو نه راچولي بالکل جي اوټ په چا له ورکړي انشاءالله د خپل استاد جي دا تپوس مې زه کوم که نه ماته لګي خو تپوس په دې وجه کوم اکثر خلکو ټوپۍ یو پسې اوټ بل ډول نه جي زمونږ استاد جي زمونږ ټول قام ورسره جي ولاړ دی نو بس دې وجه نه جي چې وجه تاسو ته ښه معلومه ده 10 سال وشو په دې دغه کې علاقه کې چا کم څه کار کړی دی نه دی شوی زمونږ ایم پي ایس پاتې شوی دی 10 سال کې هغه څه وکړلو زمونږ د قام دپاره 15 سال دی خو 15 کاله چې شوي نو هغه هم چې څه کړي د ان پي په دور کې کړي دي د ان پي په د سرې جنډې په دغه نګرانۍ کې کړي دي او باقاعده زمونږ نور چې وګورئ تاسو کار شوی دی نه زمونږ د پښتنو قام څه حق راغلی نه صرف دا یو سره جنډره چې دا هر ځای کې اواز پورته کوي د خپل قام او د خپل پښتنو د وړو د ټولو. په 8 فروری باندې زما اوټ زما د استاد شهزاد الدین صاحب د لاټین دی. په 15 کال کې پر شکور خان د هسپتال اسم لري کړی د ایم پی پاتې شوی وزیر قانون پاتې شوی دی په غونډ هسپتالونو کې ایم آر آی او سټي سکین ماشین شته لیکن د برکات چارسری په هسپتال کې نشته دی د چارسری هسپتال اسم لري کړی اوټ په ان شاء الله محمد احمد خان له ورکوم نر سړی کار کوي محمد خان کې دا څه کوالټي چې ټول اوټ ورکړي هغه دا کوالټي ده چې غریب سره ودرېږي او د غریب سره تاسو هم کوي په هر افسر هم نه ورځي پر شکور خان هر افسر ته وي جی دا کار به څنګه وکړي سر جی دا کار به څنګه وکړي نو ټولو له موږ د پکاره چې محمد احمد خان له اوټ ورکو او خپل قیمتي اوټ هغه په استعمال کو. امانو محمد صدیر ایډوکیټ ته 400 بازار اوسیدونکو ما اوټ په ورکو ان شاء الله نېشنل پارټي لا دا د قوم د صوبایي اسمبلۍ شهزاد صاحب له ورکو دی به کامیابو ان شاء الله د تعلیم په اقلا په اسپیټال په اقلا دی موږ له مخکې ترقی راکړي اوس هم 400 کې به ترقی کارونه کوي ان شاء الله. ووټ په ان شاء الله محمد خان له ورکو بس محمد خان ښه سړی دی جی هر یو غریب سره منډه تړوي په دې وجه جی. السلام علیکم زما یاس خان نوم دی 400 مرزاګانو اوسیدونکی او ان شاء الله زما اوټ زما د استاد دی الحمدلله عظیم شاګرد پاتې شوی زما بچي هم شاګردان دي زما بچي ماته استا استاد زما استاد بس او جی شهزاد محمد احمد خان بس زمونږ خوږ مشر دی موږ د پړانګو کې ډېر کارونه وکړل بل چا سم نه کړی صرف محمد خان کارونه وکړل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن جی زما وسیم نوم دی او کوټ نوی کلی اوسیدونکی ان شاء الله اوټ په خپل وطن لور کو نېشنل پارټي لا شهزاد الدین صاحب لا ایمان حل اوټ ان شاء الله اوټ دا وجه جی چې یو خو زمونږ خپل خور خپل اختیار دی یو خو پښتون دی د خپل کلی دی بل لا چې شهزاد صاحب سره موږ ډېر سبق ویلی دی پېښوي او ان شاء الله ټول اوټ چې کم دی زمونږ نېشنل پارټي دی بس اوټ محمد خان دا
کتاب څه وجه چې کتاب د ورکې محمد خان محمد خان نر سړی دی چې کله م ورغلي یو چې څه کار خدمت یې په نیمه خوله به ډایرکټ را سره حجرې نه راپاڅېدلی او هغه کار یې راجه کړی دی په خپله چې څه کار خدمت یې څه د هغوی کرنګ ورته وکړو پرنګ باندې راجه هغه کار کوي خو ډایرکټ یې راجه په سیډاب کې خپله نامه شوګر میل عصمت آباد اوسېدونکي ووټ په چا له ورکې د صوبایي اسمبلۍ شهزاد صاحب له جي څه وجه چې شهزاد صاحب له ورکې زمونږ کلیوال هم دی او غریب سړی د غریبو تعاون کوي زما ساجد نوم دی د سټیشن اوسېدونکی یم موږ به خپل ووټ خپلې خاورې له ورکوو د خپل قام مشرانو له به ورکوو تاسو نظر واچوئ ایم پي نه علاوه کم کس که بل کار کړي موږ به هغوی له ووټ ورکوو که یونیورسټۍ دي که سړکونه دي که نور داسې موږ به خپل ووټ خپل استاد له ورکوو شهزاد صاحب له ورکوو ستا استاد زما استاد ستا استاد زما استاد موږ به خپل ووټ شهزاد صاحب له ورکوو ایمل ولي له به ورکوو جی او ووټ په انشاءالله جمعیت علما اسلام له ورکو محمد خان له ورکو ووټ په محمد خان له ورکو جی یاره جی محمد خان کې ډېرې کوالټي دي بس په هغې وجه باندې زموږ خوښ دي جی او ووټ په انشاءالله شهزاد صاحب له ورکو ایم پي له به ورکو څه وجه چې شهزاد صاحب له ورکې شهزاد صاحب زمونږ استاد هم دی او زمونږ په غم ښادۍ کې په هر څه کې مونږ سره ولاړ دي او زمونږ د کلي هم دی مونږ به انشاءالله ووټ شهزاد صاحب ووټ په انشاءالله محمد خان له څه وجه چې محمد خان بس محمد نر سړی پښتون سړی دی او د کلي دی او هر یو کار یې کړی دی په شپه د ورځې کارونه کړي دي بس دا ووټ هم د هغې دی شاتود مې نوم دی سټیشن اوسېدونکی او ووټ شهزاد صاحب له ورکوټ ووټ ورکوو او دا د دې سړک حالات دي 15 کال ایم پی تیر شوي دا کیمره ورته لږه ښکته کې دا چوک دی دوی هېڅ کارونه نه یې کړي او الحمدلله ووټ زمونږ د لاټین دی حسین آباد ووټ په ورکوټ چا له ورکې په دې خلکو ووټ په چې کوم دی شهزاد صاحب له ورکو څه وجه شهزاد صاحب له ورکې شهزاد صاحب چې کوم دی د پښتنو د پارټۍ نه ولاړ دی د عوامي نیشنل پارټۍ کارکون دی او مطلب د باچا خان پیروکار دی هغه له به ورکو شرګری حسین آباد ووټ په چا له ورکې ورکو ایمل خان له نه ورکوټ ووټ ورکوټ یې باید شهزاد الدین له ورکو غټ به ایمل خان له ورکو خپله نامه راته ووایه زما چې نوم حاج اشفاق احمد دی چرسۍ د مرزاګانو ویلج کلي یم ایم سی ون سره تعلق ساتم ووټ په چا له ورکې شهزاد الدین سرلجي څه وجه دی هغه جی تعلیم دپاره به انشاءالله ښه اقدامات وکړي بل دا چې یو سیاسي کارکن دی او د علاقې له مسایلو نه خبر دی ځکه چې د علاقې سره خاص تعلق دی که نه داسې په پیراشوټ باندې راغلی نو داسې خلک مخکې کول پکار دي چې کوم خلک د علاقې دا چې کوم مسایل ستونزې شوه ته مخې ته وي انشاءالله که خیر شهزاد سر به موږ امید دی چې انشاءالله که خیر د علاقې ستونزې هغې هوارولی شي نجیب الله مې نوم دی پړانګ ماجوکي یم ووټ په چا له ورکې انشاءالله په اتم تاریخ په ایمل خان له شهزاد الدین صاحب له ووټ ورکوو که خیر څه وجه چې شهزاد الدین صاحب دا ځینې نظریاتي کارکن هم دی او د علاقې خپل سړی دی بل د تعلیم په مد کې به انشاءالله تعالی چې د دې خاورې دپاره ډېر کار وکړي انشاءالله عزیر نوم یې چوتي بولې ما ووټ په ورکوټ چا له ورکې په اتمه تاریخ انشاءالله جمعیت الاسلام له محمد خان له څه وجه چې محمد خان له ووټ ورکې یاره ډېرې کوالټۍ دي پکې خو یو بیا دویم د منډۍ دا غټه مسله یې موږ له حل کړې ده د سټیج نه زه کوز کړی مې سی ډي سي له ما سره څوک نه تلل هغه را سره تللی د زرګاو کسان دي دلته زموږ منډۍ کې کار روزګار کوي زه محمد خان بوتلم ما سره یو سړی هم نه دی تللی دغه لومبنۍ کوالټي په دوه داسې راغلی ما له هغه لاس راکړی زه په هغه په خپله ګاډي ته خېجولم ما نه د هغه ګرمیان راکوچوي نه په خپله ګاډي ته ناست دی ما پسې په خپل ګاډي کې راغلی یوازې ما پسې نه تر دا خیالي پولې تللی ما سره آرمي نه دی تللی بل سړی ما سره نه دی تللی ما سره محمد خان ګرځېدلی زه به تا ته هغه کومه قصه کوم انشاءالله محمد خان له ووټ ورکوم زما سجاد نوم دی د سټیشن اوسېدونکی یم جي په اتمه فروری په پاکستان کې چې کوم عام ټول ټاکنې په دې کې به تاسو د خپل ورکوټ ووټ چې کوم دی دا به چا ته وایي شهزاد صاحب له به څه وجه ورکوو شهزاد صاحب شهزاد استاد زما هم استاد دی زما د بچو هم استاد دی ایم پی نه ولاړ دی او ډېر یو ښه کارکن دی او شریف سړی دی د دې وجې نه او جی دا به چا له ورکې دا ورکوټ دا ورکوټ به موږ شکور خان له ورکو څه وجه شکر خان بس هغه کارونه کړي زموږ ځایونو کې ډېر منډې تړلی والې ښه دغه یې کړی دی که نه نو حق د هغه جوړېږي موږ سارې زیشان سمیر مې نوم دی د چارسدې بازار مسعود خیلو یم په اتمه فروری چې کوم عام ټول ټاکنې په پاکستان کې جی په دې کې به ته خپل قیمتي ووټ استعمالوې بالکل به استعمالوم دا به چا ته استعمالوې کومې پارټۍ ته دا به زه این پی ته ورکوم غټ ووټ په چې کوم دی ایمل خان له وړو کې به شهزاد صاحب له ورکوم څه وجه چې ایمل خان وایي شهزاد صاحب نو بل خو زمونږ د دې خوریم دی او غټه خبره داره چې کم میدان دی داسې چې په هغې کې د هغوی خدمات نشته که له ټولو نه مخکې تاسو ایجوکیشن وګورئ نو یونیورسټۍ څومره وي په تاریخ کې ټولې اوته یونیورسټۍ وي په کې پي کې چې دوی رالل نه هلسې نورې جوړې کړې کالجونه یې جوړ کړل نو هر زموږ چې څومره غریب خلک دي د هغوی لپاره سوچ کوي او بل ښه پیروکار دي د ښه نظریې خاوند دی شهزاد صاحب ایمل خان دواړه نو موږ به لوټ ورکوو خامخا به ورکوو
او بل یو استاد دی زه خپل استاد یم نو مونږ ته پیل کوو مونږ چې د کاغه سپورټ کول پکار دي سر زمانوم خو جنید دی زه سټیشن مسلم آباد یم او زمونږ ووټ خو ان شاء الله د پی ټی آی دی او ان شاء الله چې کوم د پی ټی آی دی د شکور خان جی زمانوم خانزاده دی سپاهیل اوسیدونکی ما فاطمه پرواره چې په پاکستان کې کوم وټونه دي دا به چې کوم دي ته خپل ورکوټ چاته ورکې محمد احمد خان ته څه وجه چې محمد احمد د علماء مرګره دی ښه سړی دی او یو نوجوان دی د جذبې په دغه توته او ان شاء الله تعالی چې خدمت پم کوي او په اسمبلی کې بعد ختم نبوت او د ناموس رسالت د کم ګستاخان رسول دی دغه دفاع هم کوي ترناب روډ اوسیدونکو ما خپل ورکوټ په چې کوم دي فاطمه پرواره زه ان شاء الله شهزاد استاد لورکوم شهزاد استاد یو ایجوکیټډ سړی دی او داغه منشور ډیر واضح دی د تعلیم په باره کې دا وی ډیر هلې ځلې دي او ان شاء الله کامیاب وي فاطمه پرواره زمانوم جی بلال دی پلان قسم خیر او جی محمد خان ته بس کتاب سایډ نه ولاړ دی کنه او جی او دا چې کوم دی د علماء یو جماعت ته او چې کنه او جی دا زمانوم جی ماد الله چوتی پولی ما چوتی پولی خپل ورکوټ په فاطمه پرواره چاله ان شاء الله محمد احمد خان له ورکو زبردست سړی دی د کتاب د حواله د مولیانو مرګره دی ان شاء الله چې خدمت په زمونږ کې ان شاء الله او سیلاب کې زمونږ ډیر مدد کړی دی الله دې خوشاله کې اور تاغر ان شاء الله پاکستان کې فاطمه پرواره باندې کم وټونه دي دې کې بعد خپل ورکوټ وټ چې کوم دي ته یہ زما او چې جی کتاب دی بس محمد خان دی او جی بڑے بجی کار مار کی بس زمانوم محمد سعید دی او پړانګو یم بل چې کوم دي بل دا صوبایي اسمبلی او چې کوم دي فاطمه پرواره باندې چاله ورکړي محمد خان دی کتاب دا موږ راي شخصیت نه متاثر شو دا غي وجه محمد اشفاق نوم دی او د 400 اوسیدونکی ما فاطمه پرواره خپل وټه او بالکل بیا چون شهزاد الدین صاحب له ورکو ان پیلا وجه دار چې دا غوي یو ښه انسان دی ته ایجوکیټډ کاست دی او په 400 کې چې کم دی د ایجوکیشن لپاره دوی ډېر غټ خدمات دي باچا خان یونیورسيټي ده عبدالولي خان یونیورسيټي مردان کې دا ان پی جوړه کړې ده روډونه کم چې هسپتال دي په دې کې دوی ډېر کار کړی ماشومان او هسپتالونه چې کوم دي ان شاء الله دوی موږ باندې خلکو ډېر کوششونه وکړل چې تاسو راوړل دا واغه خو لکه چونکې دا ان پی کارکردګۍ ته چې وګوره زه د ټولو قوم ته وایم چې تاسو کمبینیشن د ټولو وکې او هغې کې خوښ کې چې چا کارونه کړي په کارونو ورکوي که نه نو کارونه وګورئ چې چا زیات کړي دي نو دې وخت سره چې کارونو دغه تعداد او دغو یونیورسټۍ او کالجونو روډونو ګیر چاپېره تاسو وګورئ ان پی نه علاوه چې دلته په 400 کې چا کارونه نه دي کړي چتري سره تعلق ساتم خپل فاطمه پرواره باندې ووټ استعمالوي دا جی ان شاء الله نو د صوبایي اسمبلی او چې کوم دي دا پتاو چاته ورکړي گوهر شاه جی صاحب ته ورکو صوبایي اسمبلی او محمد احمد خان څه وجه محمد احمد خان یاره جی یوت سپورټر دی او هم خاده سړی دی او زمونږ تپوس کې د یوت تپوس کې او ان شاء الله دیو مازمو ګمخ کې محلک ازمو کړی دی بس زلا هم یو چانس ورکو چې ان شاء الله څه کوي مخکې بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم جواد علی دی او ریلوے سټیشن سره مې تعلق دی سره تاسو یو 2 منټ اخلم معذرت سره زه دا پیغام ورکوم د خپل 400 ولستا یا څومره عوام چې کنه زما د आवाज اوري نو زه ورته دا یو ریکویسټ کوم یو درخواست کوم چې دا موقع چې کوم دا 15 کاله پس راځي دا بار نه راځي چې بیا مونږ واویلا او دغه کو پر یادونه نو هغه نه خده چې اوس سوچ سمجھ کر خبرو کو او زړه سره سوچ کو ضمیر سره بیا اوټواچو ځکه د ایم پی خبرو کوم نو سر ز خپل سپورټر ایم د ایم پی او ایم ال خان سپورټ کو ایم ال خان سره مې ډېر زړه نه مینه ده آی لو یو ایم ال خان ان شهزاد خان سره تاسو سره ټول سره زما مینه ده او زه دا ویل غواړم سر چې زمونږ د لپاره د ډیسیبل لپاره چې پاکستان جوړ شوی دی نو په 73-74 سال کې سر د بلایند خلکو د لپاره یا د اني ډیسیبل خلکو د لپاره چا هم کار نه کړی واحد ایم پی چې راغلی د اقتدار کې نو موږ د لپاره سنټر جوړ کړی بیگم نسیم علي خان چې ګورنمنت اداره ده موږ به په کرې اوسېدو موږ د لپاره یو پرمننٹ یو انسټیټیوټ دی جوړ کړو هغې کې موږ الحمدلله اوس زموږ بلایند روڼه خویندې سبق وایي تعلیم حاصلوي دویم زه دا ریکویسټ کوم چې دوی کله اقتدار کې راشي نو د بلایند خلکو د لپاره د څه قانون سازي وکړي لکه زمونږ د بلایند یا د ډیسیبل اني ډیسیبل خلکو د لپاره څه قانون سازي نه شوی په اسمبلی کې نو زمونږ د لپاره څه قانون سازي وکړي دویم دا چې سر موږ
اتم یا مطلب میډل دغه چې کوم دي نو دلته کو 400 کې کې پی کې میډل پور زموږ سکولونه دي کې پی کې بیا سره د زموږ د پاره ډېر د یو افسوس خبره چې زموږ د پاره سکولونه نشته بیا موږ پنجاب ته سر ز په خپل اسلام آباد ته تللی ما اسلام آباد نه بیا میټرک ما په پنجاب کې کړی دی میټرک او صرف اف ای ما ته چې کوم دی نو دغه شوی ما دې ځای نه کلیر کړی اف ای او نور تعلیم هم دلته موږ د پاره نشته بلایند لپاره نور داسې څه مواقع هم نشته نو سر زه ایم پی سپورټ کوم او خپل کم چې زما اوریدونکي یا کتونکي د وخت کې ستاسو په شیشه باندې مونږ ګوري نو هغې ته هم ریکویسټ کوم چې د این پي کارکردګۍ ته یې ګوري او دوی له دې اوټ ورکړي کاینډلي مونږ عوامي نیشنل پارټۍ دی جی شهزاد الدین لا یاره جی بس نیشنل پارټۍ کارونه کړي جی زمونږ په 400 کې جی هسپتالونه جوړ کړي سپورټ کمپلیکس یې جوړ کړي تعلیم ډېر زیات دغه کړي جی که نه نو نیشنل پارټۍ خو ډېر کارونه کړي جی ووټ په انشاءالله پولی شکور خان له ورکو جی بس هغه انصاف سره ولاړ دی جی فضل خدا می نوم دی او د مسلم آباد سټیشن کورونو مسعود خیل اوسیدونکی یم او پاتمه پرورې باندې به ان شاء الله خپل اوټ خپل قیمتي اوټ به د خپل قام په حق کې استعمالوم د خپل بچو د روخانه سباون په حق کې به استعمالوم خپل ورکوټ اوټ په شهزاد صاحب تاجم چې زما استاد هم دی او بشمول زما د ډېرو خلکو زندګۍ جوړې کړي دي د هغې ټول استاد دی او غټ اوټ چې دی نو ان شاء الله ایمل خان ته باچو مې نوم دی تحصیل یم او نیشنل پارټۍ له به ورکوم ان شاء الله که ګټي او که نه ګټي دا مې خدای سره وعده راوټ په دې له ورکوم ها او وروره که په کارونو شوه که په روزګار شوه نو نشته سړکونه د نوښار روډ د تنګي روډ د مردان روډ دی جوړ کړي دغه ته کمپلیکس جوړ کړي دفتر یې جوړ کړي ته ماته یې نور یو کارنامه وښایې او الله مباده خوشحاله نامه مې جی سات ده او د پړانګ اوسېدونکی شهزاد الدین صاحب له یاره جی هغه یو ایجوکیټډ سړی دی او بل زمونږ استاد پاتې شوی دی چې ځکه بالکل به استعمالو بس چې کوم صحیح سړی وي د دې ملک د دې قوم خدمت کوي او خدای پاک ته هغه وکړي چې د دې ملک او د دې قوم لپاره یو صحیح سړی منتخب شي او دا خلک ولا ووټ ورکړي او کامیاب شي او دا ملک په ترقۍ روان شي دا مخکې بوځي او بس نور به زه څه ووایم بس الله دې هغه وکړي چې زموږ د ټول پاکستان پکې خیر وي دا د شورګر چکی ساره پلوټ په عمران خان لا ورکو نه دلته ورکوټ په چاله ورکو عمران خان کوجه ورکوټ به شکور خان لا ورکو سو وجه شکور خان شکور مونږه عمران خان درې اپریشن کړی په خط کارت باندې شوی د 15 لک روپیو یو اپریشن هغه مونږه په خط کارت شوی او زاره وړو اپریشن شو 500 روپیا په لګی دی راجيبه تاسو را خپل نام زما شهریار نوم دی د پړانګ اوسیدونکی ما اوټ پچاله ورکه اوټ خو بس تا ته پته لګېدلی او عوامي نیشنل پارټۍ له به ورکوم ایمن خان له به غټ اوټ ورکو ورکوټ به شهزاد الدین صاحب له ورکو نو وجه خو چې موږ 400 ته وګورو لکه څونه کارونه شوي دي څونه هر څه شوي دي لکه سپورټس کمپلیکس شو دا جوډیشنل کمپلیکس شو دا 400 هسپتال اپګریډیشن شو بېنظیر دا بیگم نسیم سوشل ویلفیر شو مثلا چلډرن هسپتال شو دا سړکونه دغه نو ماته داسې نه ښکاري چې په دې نښو کالو کې یو سړی ماته یو پراجیکټ وښیي چې لکه د حکومت کړي نو په دغه وجه هم د زوړ بازار سره تعلق لرم او ان شاء الله هغه ټوټ په ایمل خان له ورکو ټوټ په شهزاد الدین صاحب له ورکو هغه لیډر کامیاب کی یا څوک د ملک او د قوم چې خیر غواړي مونږ یې نوم نه لغه چې هر څوک هغه الله کامیاب کی اور خو مې استعمالولو ته اراده شته هغه وخت کې بیا ګورم مستدین نه نه او دا کتاب هم خو راځي کټم خري دا دواړه خري یم نه چاته بازار د زوړ بازار ها وړو کې خو شیر محمد نومې یو کسرون او نور غټه موټه نه لاټین دي شکیل جان مې نوم دی 400 کې 65 وړو کې په ان شاء الله شهزاد الدین سر دا زما د کلی پښتون دی او بل مې ټیچر دی سر مې دی 400 یم خپل ورکوټ په چاله ورکوي خپل ورکوټ په شهزاد صاحب لا ولې څه وجه شهزاد صاحب هغه د قلم سره تعلق ساتي او نن سبا خلک د ډست ټوپک خلک نه سبا خلک د قلم خلک تیو خيار دي ټیکنالوژي د ایڈوانسمنت په وجه باندې چې شهزاد صاحب تھرو چرز د کې ته وګورئ د شهزاد صاحب
په شاګردانو کې که ښځې دي که زنانه دي او که نارینه دي نو هغې ډېر زیات مونږ خو زه خو په خپله باندې زه او زما ملګري زمونږ خاندان دا به مونږ شهزاد صاحب له ووټ ورکوو انشاءالله خپله باندې. بل دویمه خبره دا ده چې اوس د پالیټکس چې د وګورې نو دومره امیچور پالیټکس پاتې شو یو پسې لګیایي بل پسې د ګروپ بندۍ په بیس باندې نو په کار دا ده چې دا سړی مخې ته را موږ له دې هېڅ هم نه کوي نه د لار جوړوي نه د ټرانسفارمر جوړوي بلکې د خپل په اسمبلي پلور باندې به هغه د چارسدي داسې ریپرزنټیشن وکړي چې هغه به د دې خلکو نمایندګي وکړي. جهانګیر مې نوم دی چارسدي اوسېدونکی یم. یاره منصور خانه دا اوټ داسې یو شی دی که نه دا اوټ د پردې شی دی دا چې کله هغه ټیم ته ورشو که نه نو بیا به ګورو ځکه چې دا غونډ د کلي خلک دي خو زه وایم چې اوس پلانکي ورکوم نو پلانکي خفه کېږي چې ډنګري ورکوم ډنګري خفه کېږي دا د پردې شی دا به هغه ټیم ګورو چې چاته مو او غونډ د کلي خلک دي که نه نو خفه کول یې نشو که نه. زما نوم ارباب سراج دی او 65 سره تعلق لرم. دا صوبایي فاطمه پروارې باندې چې کوم د پاکستان کې عام ټول ټاکنې دي د دې صوبایي 15 حلقې ورته تاسو قیمتي خپل چاته ورکوي خبره دا سره چې اوټ خو هغه کس له ورکول پکار دي چې څوک عملي کارونه کوي صرف دعوې نه کوي وعدې نه کوي تقریرونه نه کوي هغه کس له ورکول پکار دي. زما د ټولو عوامو ته خواست دی چې د داسې کس او یا د داسې قیادت انتخاب وکړي چې هغوی کارونه کړي وي د هغوی یو ماضي وي د هغوی یو تاریخ وي او په دې 400 د هغوی د خدماتو لحاظ سره یو نوم وي. او زما ذاتي خیال دا دی چې د آفتاب احمد خان شیرپو صاحب نه علاوه دلته بل څه داسې شخصیت زه نه وینم چې هغوی عملي کارونه کړي وي. تر دې دمه که مونږ وینو په دې حلقه 15 باندې مونږ سره 3 کاندیدات چې کوم دي دا مونږ ته بس ټین باندې راځو مقابلې مونږ ښکاري پای کې جمعیت الاسلام محمد احمد خان دی شکور خان دی او داسې چې کوم دی مونږ سره شهزاد الدین صاحب دی د عوامي نفع پارټۍ نو مونږ څه وایو تاسو څه وایئ چې دې کې به چې کوم دی تاسو چې استعمالوي ګوره جی ما چې څنګه مخکې خبرو کې کنه د قیادت انتخاب کول پکار دي اوس دا درې وړه نمونه چې تاسو واغچل دا درې وړه ښه درانه او عزتمند مشران دي که هغه د میجر صاحب زوی دی که هغه د فضل غفور خان زوی دی یا که تاسو د سر شهزاد الدین یاد کړئ د هغوی په ټیچنګ کې یو نامه ده درې وړه په خپل ځای باندې اهم دي درې وړه د خپل ذاتي لحاظ سره ډېر عزتمند دي خو موږ له سوچ پکار دی چې د دوی مشران چې د کومو پارټو نه ولاړ دي آیا دی ماضي څنګه دی دوی په دې 400 باندې یا د دې خلکو دپاره یا د دې خورې دپاره د دوی د مشرانو خدمات شته او که نه موږ به خدماتو ته ګورو موږ به شخصیاتو ته نه ګورو. کتونکو دا و د حلقه 15 صوبایي اسمبلۍ ولس چې د هغوی د زړه هغه اواز تاسو واورېدو تر دې دمه خپل کشر خپل ورور منصور علي اجازت ورکړئ د هغې لوی الله په امان.